کشتۍ کې چې وخته ټولو نه اول چې زناور هغه طوطي و، دویم نمبر پسې کشتۍ کې چې وخته هغه خر و، او دریم نمبر چې کشتۍ کې وخته هغه زمری و. چې کله زمری ختو ټولو زناورو او خلقو نوح علیه السلام ته عرض وکړه چې دا خو راوخته ټول زناور به وخوري. الله رب العزت په بیماري راوسته. تفسیر ابن کثیر لیکي چې په اول د نوح علیه السلام نه مخکې او د نوح علیه السلام کشتۍ جوړېدو پورې بیماري په چا نه راتله او نه چا پېژانده. اوله بیماري الله په زمري راوسته. چې کله مږه وخته هغه خوراک کوي، هر شی سوری کوي. دا خلقو سوال وکړو نو نوح علیه السلام کله عرض دا خلقو وکړه نو الله رب العزت د دې زمري پرنجی پې راوسته. څوک ورته انتشی وایي، څوک ورته پرنجی وایي. دا پې الله راوسته چې دا څنګه زمري واچو ټک شو د هغه نه الله پیشو پیدا کړه. نو مږه چې کله پیشو ویني نو مږه سوړ یې نه راوځي.